دا بنو حنیفی قبیله سردار دی، بادشاہ دی د خپل علاقې، سمامه ابن اوسال ډیر زورور سړی دی. دغه وخت کې کافر او مشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام واستول چې وګورئ چېرته دشمن سړی خو نشته. دی د خپل قوم نه را روان شو د عمرې په اراده چې زم خانه کعبې ته عمره کوم د کفر په حالت کې. ما تاسو ته ووایي چې کافر بدلل. صحابه چې ولیدو هغوی وایي چې دا دشمن سړی مسلمان نه دی. هغه زمانه کې آبادي کمه وه، خلک به پېژندی شو. ویې نیو مسجد نبوي ته مدینې منورې ته یې راوست. د جومات ستنې سره یې وتړلو. نو هغه زمانه کې جیل و نه بل څوک. امام بخاري رحمه الله باب قائم کړی دی چې جومات کې قیدي تړلی شي او که نه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جیل انتظام نو، فقر ډېر زیات و. په جومات کې به اعدام کول چې دشمن به رالو هغه به یې وتړل. دی یې وتړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د کور نه تشریف راوړو. صحابه ورته وویل چې یا رسول الله قیدي مې نیولی دی. چې لرې نه یې وکتل نو ثمامه دی. پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمیل څه خبر یې د مسعود راوستی دی؟ وی چې نه یا رسول الله موږ خو یې نه پېژنو چې څوک. وی دا خو د بنو حنیفې د یمامې بادشاه دی. تاسو خو بادشاه دی. وی چې ښه دا څه مسلمانان خوشحال شو. بیا یې وفرمایل چې دی قید کوي خو سلوک ورسره ښه کوئ. او مبارک کور ته لاړو. بیبیانو ته وی د خوراک پسې راکړئ. د قیدي سره مسلمان داسې سلوک. د موږ سره لنډ په افغانستان کې د جهاد په دوران کې د کافرو څومره کسان قیدیان شي. یو کس په باره کې د څوک ووایي یا د هغه قیدي نه تپوس وکړو، د هغې خولې بندې کړې، میډیا والا د هغې تصویر د هغې بیان هغه بالکل بند کړو، ځکه چې دنیا باندې اثر اچوي د مسلمان رویه چې د هغې سره څه سلوک شوی و، څومره ښه سلوک یې ورسره. زنانه ته چا داسې نیغ کتلې نه دي چې قیدي وه. د دې وجه نه مسلمانه شو. د قیدي سره مسلمان داسې سلوک دی. د الله رسول تعلیم دی، دا د هغې سنت دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام کور ته لاړو، مبارک خوراک راوړو، پیدا ورته ورکړو. او بیا یو اوښه بېله شله د هغې اوښې پیسې چې کوم دی نو هغه یې دا اوښې پی هغه یې ورته ورکول، هغه به یې څکلې. سهار ټایم کې شپه تېره شوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ ته راووتو. داسې ده سره خوا کې تېرېدو، ستنې سره دی تړلی دی. ورته فرمایي ماذا عندک یا ثمامه، ای ثمامه څه اراده دی دا، څه خیال دی؟ یعنې اسلام راړي که نه؟ پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا سوچ وکړو چې دا بادشاه دی چې دی مسلمان شي، ټوله قبیله مې مسلمان. هغه ورته جواب کې وایي ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. که چېرې ته مې قتل کې نو خون مې په غاړه کې پروت دی، وجلی مې شي. دې سړي ډېر صحابه وجلي وو، قتل کړي وو، شهیدان کړي وو. د الله رسول د قتل په اراده څو راوتی وو او دې کې نو کامیاب شوی چې الله د چا حفاظت کوي هغه ته څوک نقصان نه شي رسولی. صحابه کرام یې ډېر شهیدان کړي وو. نو وی خون مې په غاړه کې دی، وجلی مې شي. وان تنعم علی شاکر، او که چېرې احسان را باندې کې احساني مې پرېږدې نو شکر به دې ادا کوم، شکریه به دې ادا کوم، احسان به دې منم، هیروم به نه. وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. او که مال غواړې نو وایه څومره مال درکوم، چې څومره غواړې دومره درکوم، ځکه چې دا بادشاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرو جواب ورنکړو. تېر شو، بیا شپه تېره شوه، بیا سهار نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل. هغه ورته بیا وویل چې ما خو تا ته هماغه خبره کړې ده، هغه درې خبرې دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا څه ونه فرمایل. په درې مرض باندې بیا ماذا عندک یا ثمامه، ثمامه څه خیال لري؟ د الله رسول به عموما چې چا سره خبره کوله یا به یې تپوس کولو یا به یې څه وی نو بیا به یې درې ځله خبره دوباره کوله، درېیم ځل نه بس به بیا نه. په درېیم ځل یې ورته بیا وفرمایل. نو ثمامه هماغه جواب ورکوي ما تا ته ویلي دي هغه درې خبرې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې د ده دا رسۍ پرانیزئ، پرېږدئ. ثمامه رسۍ اخلاصې کې پرېښود. چې پرېښود
دې په اوښه باندې سور شو خلکو وی چې لاړو بس. بقي هغه زمانه کې نن سبا چې جنت البقي ورته وایي او مقبره د صحابه کرام پکې 10,000 خښ دي او نور مسلمانان. هغه ټایم کې دلته شینګې او ونې وې او ګویې وو. هلته ګویي ته لاړو ویل بل ځان پاک کو او بیا رالو او د الله رسول ته جومات کې مخامخ کېناستو چې کلمه راته وایه مسلمانېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. د کلمې د ویلو نه پس دا بادشاه د یمامې سمامه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې لږ وخت مخکې مې ته د دنیا په خلکو کې زیات بدې شوې، اوس مې ته په ټولو خلکو کې زیات خوښ. لږ وخت مخکې مې ستا دین زیات بدې شو، اوس مې ستا دین په ټولو ادیانو کې زیات خوښ. لږ وخت مخکې مې ستا دا ښار بدې شو تر اوسه پورې د مخکې نه، او اوس مې په ټولو ښاریو کې ستا دا مدینه ښار زیات خوښ. د لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت او د لا اله الا الله اثرات دا دي. دومره زور دی په دې کلمه کې چې زړونه بدلوي، زړونه بدلوي. یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. د زړه عقاید، د زړه غلط ارادې، غلط اخلاق دې کلمې سره فوراً بدل شي. دا صحابه ورور شو ثمامه رضی الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې یا رسول الله، دې نه مخکې به چې نوم اخیستو یا محمد، اوس یا رسول الله، ای د الله پیغمبره زه خو د عمرې په اراده راوتی وم او د خپلو وروڼو صحابه ونیولې وم. اوس یې صحابه وروڼه دي، دی یې نیولې وم د عمرې په اراده تلم خانه کعبې ته، که ما ته اجازت راکړې چې عمرې ته لاړ شم او یو لوز د سره کوم، هغه دا چې په دې کلمه به ټینګ یم او ما صحابو ته نقصان رسولی دی، ډېر مې قتل کړي دي او د هغې په بدل کې اوس د کافرو نه بدل اخلم او زما مال او زما جان او زما قبیله هغه په تا باندې قربان چې څه وخت څه امر کې هغه دا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو. ثمامه ته پیغمبر علیه السلام اجازت ورکړو ویې لاړ شو مکې ته لاړو. دا ړومبی کس دی چې د اسلام په حالت کې عمره کوي. دې نه مخکې به خلک عمرې ته تلل چې د الله رسول مبعوث شو او کافر شو مشرکین. پیغمبر علیه السلام حدیبیې ته تللی او بیا راواپس حدیبیې دې چې لاړو اوښ باندې سور دی د مکې غرونو ته چې وردن نه شو د خانه کعبې هلته ګیر چاپېر غرونه دي او خانه کعبه داسې تهانه کې ده. دې چې کوزیږي دې وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. لبیک باغی هم خو لا شریک به نه وي. غي حیران شول کافر وی چې دا څوک دی وی چې لا شریک لک. دوه تنه ګیر چاپېر تاو شول هلکه ویني سي او دا خو ثمامه دی پېژندوی ځکه چې د مکې خلکو ته به د ده د ملک نه غله راتله. د ده په ملک یمامه کې دا زرخیز ځای و، دا شمال مشرق طرف ته د سعودیه او بارډر باندې د مشرقي حصه ده. هلته نه به غله راتله، غنم به راتلل. خلکو پېژندو وایي چې دا خو ثمامه دی د یمامې بادشاه. دې څنګه دا لبیک اللهم لبیک او لا شریک لک لبیک وایي. تپوس یې وکړو هغه ورته وایي زه مسلمان شوی یم. وایي ښه موږ خو دا نه پرېږدو چېرته وینې یو کس چې کوم وین هغه ورته غشی راښکلو ویشتو یې د نورو منع کو ویې نه ولیما که دې وویشتو نو موږ باندې به د ده قوم غله بنده کړي. ده ورته وویل که ما ته به نقصان راورسولو او زه مې ایثار کړم د خانه کعبې نه نو غله به در باندې بنده کړم او ستاسو لار چې کله تاسو عراق ته حیرې ته ځئ نو په ما مه لار ده. زه به د په لاره کې کسانو دروم او یو کس به هم نه پرېږدم. په دې وینا باندې خلکو پرېښو عمره یې وکړه اسلام په حالت او بیا لاړو تر اخره پورې په دې کلمه باندې ټینګ ولاړو.